د هندوستان د دغه علماء دیوبند د دغه قافلې سرخیل دی د دغه قافلې حریت یو عظیم مجاهد تیر شوی دی مولانا جعفر تانیسری کالا پانی کتاب کلاو کا مولانا جعفر تانیسری رحم الله پیرنګیانو راوستو مولانا تانیسری رحم الله د پانسۍ اډر راغلی دی مولانا جعفر تانیسری د پانسۍ د کماشې دپاره انګریز افسران هم راغلی دی پیرنګیان افسران هم راغلی دی نن د مولانا جعفر تانیسری د دیو په نظر کې لوی غدار دی نن هغه غدار تر پانسۍ سزا اورولی شوې ده مولانا جعفر تانیسری مخامخ ولاړ دی یو سپاهي پسې راپاڅېدو مولانا جعفر تانیسری نه ګیره کټ کړه د توهین او د استهزا په تورې هغه سپي ته ورګزار کړه مولانا جعفر تانیسری په ژړا شو سترو کې اوښکې راغلې ویې ژړل هغه جیل افسر پسې راپاڅېدو هغه هم حیران دی نن ورځ دا خو هغه جعفر تانیسری و کله هتکړو بیړو ته نه و ژړلی دا خو هغه جعفر تانیسری و کله زخمونو نونو ته نه و ژړلی دا خو هغه جعفر تانیسری و کله بچو هغه حالاتو ته نه و کتلی دا خو هغه جعفر تانیسری و پرون هندوستان کې گرفتار شو لاهور ته راوستو مولانا جعفر تانیسری لیکي مونږ انګریزانو مالګاړو کې بند کړو مونږ یې ملتان ته رسولو بند بند واړه واړه بیرکونه دي هر طرف ته سیخان لګولی دي میخونه لګولی دي کله چې مالګاړی هغه جټکه خوري بدن کې سیخان راننوځي بدن کې میخونه راننوځي کله د مخې نه کله د شا نه کله د ښی طرف نه کله د ګس طرف نه مولانا جعفر تانیسری فرمایي ویل بدن یینې وکړي هغه یینو نه پیپ او نوونه جوړ شو بدن پیپ نوونه شروع کړه 3 مهینې 3 میاشتې مسلسل سفر دی مولانا جعفر تانیسری وایي مونږ وی ربا کله به دغه امتحان والا کله به دغه مشقت والا سفر هم ختم شي ویل یو وخت بل هم راغی مونږ ملتان کې جیل کې یو ویل کله چې زه ګرفتارولم زما په کور کې واړه واړه بچي وو زما په کور کې زما یوه بیبي وه هغه مې د رب په اثر باندې هندوستان کې پرېښودی و ویل انګریزانو هغه راوستې هفته یوه نیمه نه ده تېره شوې مخامخ یې راته ښځه بچي راوسته یو طرف ته خپلو لاسونو کې بیړۍ وت کړی دی بدن پیپ نهونه کړی دی بدن زخمونو حالت کې دی مخامخ دشمن ولاړ دی ویل بچي راځي هغه هم په ژړا دی بیبي هم یو کاغذ ورسره دی رامخې ته کوي د انګریز وفادارۍ ته دستخط کول دی مولانا جعفر تانیسری فرمایي د مظلومیت او د بېبسۍ هغه منظرو ځمکې هم کتو اسمان هم کتو ویل خپلې بیبي ته مې اشاره وکړه ماشومان سنبال کړه ځان سره زه یې واپس هندوستان ته که رب کړې وه انشاءالله دنیا کې به ملاقات دوباره کوو که رب نه وه کړې انشاءالله د قیامت په سبا باندې به ملاویږو انشاءالله هغه جعفر انګریز ته پته و دا خو هغه جعفر تانیسری دی کله دغه 3 مهینې مسلسل دغه مشقت والا سفر نه و ځړولی کله ښځه بچو نه و ځړولی هغه جعفر تانیسری نن په ژړا څنګه شو هغه افسر پسې راپاڅېدو د هغه زړه کې دا و شاید مولانا جعفر تانیسری زړه کې نرموالی راغلی دی په خپل موقف باندې ستومانه شوی راپاڅېدو پسې مولانا جعفر تانیسری ته وایي تر اوسه خو موږ وجلی نه یو هېرېدی مولانا جعفر تانیسری جواب ورکوي ورته ہاں ہاں ڈرا نہیں ہوں اپنے اس راڑی پہ رش کر رہا ہوں جس نے مجھ سے پہلے اللہ کے ہاں جان دے دے پر رب کعبہ قسم یېرېدلی نه یم خپل دغه ګیرې ته بس خېږم چې زما نه مخکې د رب دربار کې قرباني ورکړله